الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من
خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. الله رب العالمين أحكم الحاكمين دطول بادشاہ دطول زبردست ها رب العالمین سے تمام کائنات خالق و مالک دے ها اللہ سے تمام کائنات متصرف و منتظم دے ها رب العالمین سے داغے بصفاتو کی و صفت فعال لما یرید دے رب العالمین سے سکئی سوق چکئی سرنگ چکئی چاسر چکئی کولے شید اللہ رب العالمین نسل تپوس و پختن نشی کولے خدا اللہ رب العالمین بصفاتو کی دا صفت موجود دے چی وهم یسألون دا مکلف مخلوقات چی هر سمر دی خواہ انبیاء دیو کا امت دے خواہ باچاہان دیو کا رعیہ دا خواہ مالدار دیو کا غریب دے دا ہر یو فرد با اللہ رب العالمین تپوس و پختنہ کئی زمان محترمو دا اللہ رب العالمین دا تپوس و دا پختنہ دا پدی خبر بانے دلالت نہ کئی چی انسان پا دنیا کے کم کار کئی کم عمل کئی اللہ رب العالمین تپتہ نشتا نا بلکہ اللہ رب العالمین خبر فرمائی وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ اللہ رب العالمین نمارا اسمانون و رزمک باچاہینا رب العالمین چکم اعمال تاسو پٹا کوئی و اخکارا کوئی وزرکی پٹ ساتے و خلق تخکارا کوئی دا ہر یو بارکی با اللہ تا پوس کئی جو چکر اللہ تا پتنا بیا ولی اللہ تا من دا تا پوس کئی ولی رب العالمین منصر دا کرامن کاتبین مقرر کری دی دا دی دا وجنا چی اللہ اخبر فرمائی چی دا انسان سبا چکر از مامل تا ادری گی دا با دی اخبر اعمال دا منکر شی ذکر اللہ رب العالمین دا مشرک پبارکی فرمائی چی واللہ ربنا ما کننا مشرکین چی اللہ مخب دنیا کی اس قسم دا شرک نو کرے تاکم پیغمبر را لے گلے ہو تاچی کم قرآن را لے گلے ہو تاچی کم دستور را لے گلے ہو تاچی کم احکامات دین را لے گلے ہو طول پا غیبان من او عنا عمل کرے دے او مونگا اس قسم دا پا غیب متائی نرہ کرے لیکن اللہ فرمائے چی واللہ ربنا ما کننا مشرکین اللہ رب العالمین بدین ملائکو تا چکم کرامن کاتبین ممسن رب العالمین مقرر کری دی دیو تبوئی چی دی انسان عمل نامہ راوڑا چی دی انسان عمل نامہ کر راوڑ لیشی او دیتا مخد کی مست لیشی دا چی دا عمل نامہ اڑی راڑی دیتا زندگی یوئی و خبرہ چی دیتا خلینا خبستی دا اغاهم نکنے شوی دا کہ دیتا خلینا بدمستی دا اغاهم نکنے شوی دا دی چی کم کار کرے پا دنیا کی اغاهم نکنے شوی دے ذکر اللہ رب العالمین دغا نقش قرآن کریم جب کی منتہ بیان کرے دا چی ووضع الكتاب فتر المجرمین مشفقین مما فيه
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. دي عمل نامې نه څه شل شوی دی چې دغه نه زما وړه ګناه پرېښې ده، نه یې غټه ګناه پرېښې ده، نه یې سمه خبره پرېښې ده او نه یې غلطه او الټه خبره پرېښې ده، الا احصاها، مګر ټول یې راایساره کړې ده. هغه خلاصه کې زما محترمو چې الله رب العالمین به زمونږ د ګواهۍ دپاره چې مونږ د خپلو اعمالو نه منکر نه شو، الله رب العالمین به زمونږ دا لاسونه، زمونږ دا خوله، زمونږ دا سترګې، زمونږ دا خپې دا به ګویا کړي. بیا به مونږ چې دی نو څه به وایو؟ تاسو ولې لم شهدتم علینا، تاسو ولې ګواهي کوئ په مونږ باندې؟ دیو به وایي چې انطقنا الله الذي انطق كل شيء، الله رب العالمین مونږ ګویا کړي یو. د دې د ګویایۍ توب د وجې نه مونږ الله رب العالمین ته یوه خبره بیانه کړه. د الله رب العالمین د ګونو کورونه رحمتونه په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه مونږ ته د الله رب العالمین ذات او صفات، د الله رب العالمین اسماء او احکام، د الله رب العالمین د وحدانیت طریقې راته وښودلې او هغه لارې او هغه طریقې هم راته وښودلې چې د هغې په عمل کولو سره مونږ د رب العالمین رضا او جنت حاصلولی شو، او هغه لارې او هغه طریقې هم راته وښودلې د هغې نه په اجتناب سره مونږ د رب العالمین د قهر او د غضب نه بچ کېږو. زما محترمو، رب العالمین چې مونږ دې دنیا کې پیدا کړي یو نو زمونږ د پیدایش مقصد هغه مهمل او بیکاره نه و، بلکې الله رب العالمین چې مونږ کوم مقصد او کوم غرض دپاره د دنیا کې رالېږلي یو هغه الله رب العالمین مونږ ته بیان کړی دی چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسانه ما چې ته پیدا کړی ته مې دې دنیا ته رالېږلی نو څه دپاره چې ته زما عبادت وکړې، زما بندګي وکړې. او تاسو وګورئ زما محترمو، یو انسان په دې دنیا کې چا سره ښېګړه وکړي، چا سره نیکي وکړي، د چا په کار راشي نو هغه څه شی کوي هغه انسان؟ هغه لازما د هغه انسان شکریه ادا کوي. نو د الله رب العالمین شکریه دا ده زما محترمو چې مونږ د الله رب العالمین عبادت وکړو. ولې؟ الله رب العالمین مونږ ته وګوره ښایسته باران په دې ګرمۍ موسم کې راوړی. رب العالمین مونږ ته څومره ښکلی جسم راکړی دی. رب العالمین مونږ ته په ګرمیانو کې شپه لنډۍ ورځ اوږدۍ، په ژمي کې شپه اوږدۍ ورځ لنډۍ، دا ټول دنیا نظام چې چلی د الله رب العالمین زمونږ دپاره مسخر کړی دی، او مونږ به د الله رب العالمین شکریه په څه ادا کوو؟ په دې عبادت باندې به ادا کوو. زما محترمو، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین هغه د ټول ګناهونه معاف کړي وو، خو بیا هم هغه په لمانځه باندې ودرېدو تر دې پورې دومره اوږد قیام، دومره اوږد رکوع، دومره اوږد سجده به یې کوله چې دا پنډۍ مبارکې به یې د ډېر د ودرېدو نه څه چې وبه پړسېدلې. صحابو تپوس وکړو چې ای د الله رسوله، الله رب العالمین ستا مخکیني وروستوني ټول ګناهونه معاف کړي دي، بیا هم ته دومره عبادت او بندګي کوې. نو ګوره د پیغمبر هغه جواب واورئ، څه ورته وایي؟ افلا اکونو عبدا شکورا، ایا زه د الله رب العالمین شکرګزار بنده نه شم چې الله په ما باندې دومره احسان کړی دی، دومره نعمت او مهرباني را باندې کړې ده، نو زه به څه کوم؟ بس خپل ځان ته به دغه کوم غره کېږم چې یاره ما باندې دومره احسانات شوي دي، څه کوم چې عبادت کوم، څه کوم چې بندګي کوم. لکه نن سبا موږ ته زموږ مشران څه وایي؟ زه خو اوس خو لا ځوان یم، اوس د عبادت ته څه ضرورت دی، اوس د بندګۍ ته څه ضرورت دی، چې کله بوډا شوې کمزوری شوې بیا به جومات ته لاړ شي، بیا به عبادتونه کوې، بیا به بندګیانې کوې. نه زما محترمو، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا مرګ انسان ته د دې د چپړو د تسمه نه د تسمې نه هم زیات نږدې ورته ولاړ دی. خو چې کله د ده رزق په دې دنیا کې ختم شي نو دا مرګ په ده باندې اچانک راځي. مرګ دې ته نه ګوري چې دا ځوان دی، مرګ دې ته نه ګوري چې دا ماشوم دی، مرګ دې ته نه ګوري چې دا بوډا دی، مرګ دې ته نه ګوري چې د دې وروسته اولاد پاتې کېږي واړه واړه دی. خو بس چې کله ستا نیټه پوره شوله هغه وخت کې مرګ په تا باندې څه شی رارسېږي. نو پکار دا دی زما محترمو چې موږ دې اعمالو ته توجه وکړو، ځکه دې دنیا کې موږ وخت تېروو زما محترمو. نو په دې دنیا کې موږ باندې تکالیف، مصیبتونه
سختیان راځي خو لیکن موږ څه کوو خپل ځان ته نه متوجه کېږو چې یاره دا قصور دا غلطي په ما کې موجود ده بلکې موږ څه کوو کله حکمرانان ملامتو کله چې دی نو مشران ملامتو کله یو شی ملامتو کله بل شی ملامتو بلکې الله رب العالمین فرمایي چې وما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم په تاسو باندې چې کوم مصیبت راځي کوم تکلیف راځي کومه سختي چې راځي هغه په څه باندې راځي هغه ستاسو خپلو اعمالو په وجه باندې راځي ځکه زموږ اعمال زما محترمو د دې وړ نه دي چې موږ باندې دا مصیبت لرې شي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین د دې درې دعاګانو اجازت کړی چې درې دعا وغواړه زه به قبول کړم رسول الله صلی الله علیه وسلم درې دعاګانې وغوښتلې چې یو په هغې کې دغه وه چې الله زما په قوم باندې قحطسالي او جنګ جګړې دا مه راوله الله وویل چې نه دا دعا دله نه قبلومه ولې ځکه زموږ اعمال داسې دي چې هغه اعمالو په وجه باندې موږ څه شی یو د دې خبرې مستحق یو چې د الله رب العالمین د طرف نه هغه قهر او ذلت به موږ باندې راشي خو دا د پیغمبر دعا ده چې الله رب العالمین ته یې وغوښتل چې الله زما په قوم باندې داسې عذاب مه راوله لکه څنګه مخکیني قومونو باندې راغلی وه لکه د هود علیه السلام په قوم باندې لکه د صالح علیه السلام په قوم باندې لکه شعیب علیه السلام په قوم باندې لکه د نور انبیاء په قوم باندې چې څنګه عذابونه راغلي وو نوح علیه السلام په قوم باندې چې څنګه راغلی وو هغه دعا الله قبوله کړې ده په موږ باندې دا عذاب سمدستي نه راځي یعنې موږ د دې خبرې مستحق یو چې په موږ باندې څه وشي دا عذاب راشي ولې الله رب العالمین په بل ځای کې فرمایي چې ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس د انسان باندې چې کم مصیبت او تکلیف په دې مخ د ځمکه باندې راغلی دی دا د څه د وجې نه بما کسبت ایدی الناس په هغه څه باندې چې دا انسان په خپله زندګۍ کې کوم عملونه کوي اوس د دې مصیبت او د دې تکلیف او د دې غم نه به بچ کېږو څنګه زما محترمو ټولو کې اولنۍ خبره چې الله رب العالمین موږ د دې نه بچ کوي هغه دا دی چې موږ خپل ایمان څه کړو مضبوط کړو موږ په پیغمبر باندې په الله باندې چې کوم ایمان راوړی دی هغه ایمان موږ مضبوط کړو دا نه چې صرف په کلمه باندې خوله باندې کلمه ویلی چې لا اله الا الله محمد رسول الله او د هغې کلمې چې کومې تقاضا دي هغه کلمه چې موږ نه څه غواړي هغې نه موږ وروسته یو ځکه الله فرمایي چې ان الله یدافع عن الذین آمنوا کوم انسانانو چې ایمان راوړی دی نو الله رب العالمین د هغې خلکو مدافعت کوي الله رب العالمین د هغې خلکو نه شرونه فتنې مصیبتونه تکلیف هغه لرې کوي خو څنګه ایمان هغه ایمان چې کوم د صحابو ایمان هغه ایمان چې کوم د اسلافو ایمان هغه ایمان چې کوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان که هغه شانتې ایمان به موږ کې را نشي زما محترمو لیکن د هغې هغه مثل خو په کار دی چې موږ په هغې خپله زندګۍ کې راوړو کم کار چې موږ کوو کم عمل چې موږ کوو کم شي ته چې قدم اوچتو نو ذهن کې دا خبر راوړي چې آیا الله په دې باندې ما ته حکم کړی دی او که نه دی کړی آیا الله ما ته په دې باندې امر کړی دی او که نه دی کړی که چېرته د الله حکم مې موجود وي د الله امر مې موجود وي او رب العالمین په هغې باندې رضا کېږي نو هغه اعمال کول پکار دي او چې کوم عملونه الله موږ منع کړي یو نو هغې نه موږ څه وځو ځان وساتو دغه ایمان دی زما محترمو دویم چې انسان د دې مصیبت او د تکلیف نه بچ کېږي هغه څه شی دی تقوا ده چې انسان ځان ته تقوا پیدا کړي اوس تقوا څه شی دی موږ په زړه کې دا سوال راځي چې تقوا اوس څه شی دی تقوا دا دی زما محترمو چې موږ هغه عمل پرېږدو چې په هغې باندې موږ د الله امر کړی د پیغمبر امر کړی ځکه عمر رضی الله عنه ته یو کس راغی ورته وویل چې عمر رضی الله عنه دا تقوا څه شی دی هغه ورته وویل آیا ته په داسې لاره باندې تللی چې په هغه لاره کې ازغي دي په هغه لاره کې ګندګي ډېره وي په هغه لاره کې چې دی نو تکلیفونه مصیبتونه ډېر وي هغه او وایي ته څه شی کوې هغه زه خپلې کپړې چې کوم دی نو هغه راوچتې کړم چې د ازغو نه بچ شمه د ګندګۍ نه بچ شمه ځان په آرام آرام سره خپل اوچتومه چې دې ګندګۍ نه چې کوم دی نه ګنده نه شم ډېر زیات
عمر رضی الله عنه ورته وایي چې دغه تقوا ده د هغه اعمال نه ځان ساتل چې کوم عمل موږ ته پیغمبر نه دی ښودلی هغه عمل نه ځان ساتل چې کوم عمل موږ ته الله رب العالمین نه دی ښودلی هغه عمل نه ځان ساتل چې کوم عمل زموږ اسلاف او صحابه کرامو نه دی کړی ولې زما محترمو د صحابه کرامو دا خبره ولې موږ په خپل زندګۍ کې راولو دا ځکه چې الله خپله موږ ته فرمایي چې فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا انسانانو که چېرته تاسو د صحابه کرامو په لار باندې روان شئ د هغو طرز عمل زندګي به خپله کړله نو فقد اهتدوا تاسو به سمه لار مونده کړي په سمه لار باندې به روان شئ او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتاسو باندې زما سنت دی زما نه وروسته بیا څوک دي د صحابه کرامو سنت به خپلوئ کلک منګول یې په هغې باندې لګوئ دا امر دی د دې د وجې د موږ د صحابه کرامو په لار باندې د هغو طرز زندګي خپل زندګۍ باندې منور کوو بل زما محترمو تقوا څه شی دی متقي صفات دي متقي صفات الله رب العالمین موږ ته بیان کړي دي په اوله سپاره کې په اوله پاڼه باندې چې هدى للمتقين دا قرآن کریم هدایت د متقیانو لپاره متقي څوک دی الذين يؤمنون بالغيب هغه متقي هغه انسان دی چې په غیب باندې ایمان لري غیب څه شی دی غیب دا د زما محترمو چې قبر کې عذاب شته دا تنګ ځای دی د دې چې کومه زندګي ده په دې کې کوم عذابونه دي په دې کې چې کوم راحت دی په دې کې چې کوم آسایشونه دي دا ټول موږ ته معلوم نه دي لکه دا ورکوټه شانې ځای دی په دې کې به څه کېږي الله وایي چې شته پیغمبر وایي چې شته دغه غیب د زما محترمو ما او تا په دې باندې څه کوو ایمان راوړو په دې کې به دا نه وایو چې ما دا خو ورکوټه ځای دی په دې کې څنګه کېږي په دې کې داسې دی په دې کې هغسې دی الله پیغمبر فرمایي چې کله مړی کېښودلی شي ملائک نکیر منکر ولا راشي او دا انسان راپاسې راکېنی او د هغې نه تپوسونه کوي څنګه راکېنی دا دومره تنګ ځای دی په دې باندې موږ کاڼي اچولي دي دې کې کیني څنګه دا ټول سوالونه چې موږ ته کوم راځي دا د شیطان د طرف نه وسوسه ده بس موږ به څه وایو چېرې الله ویلي دي پیغمبر ویلي دي ټیک ده منو یې دې د غیب ویلی کېږي الله فرمایي چې جنت او جهنم دی دومره پراخوالی دی د اسمانونو د ځمکې دومره کلاو ځای د اسمان کې دا جنت کوم ځای کې به پروت وي او جهنم به په کوم ځای کې پروت وي دا د انسان په ذهن کې ورټسې سوالونه دا راځي دا د چا طرف نه د شیطان د طرف نه او الله فرمایي چې دا شته موږ به منو دغه خیر دی زما محترم دویم متقي صفات چې دی ویقیمون الصلاة لمونځ په وخت باندې قایم وي لمونځ ته په ټیم باندې راځي دریم ومما رزقناهم ينفقون کوم رزق چې موږ ورکړی په هغه کې څه کوي خرچه کوي بل صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک پیغمبر په تا باندې چې کوم قرآن نازل شوی په هغې باندې ایمان راوړي هغې باندې ایمان څه شی دی په هغې کې کوم احکامات دي کوم نواهي دي کوم اوامر دي په هغې باندې عمل کوي ومن قبلک او هغه قرآن کریم او هغه کتابونه چې تا نه مخکې نازل شوي دي په هغې باندې هم ایمان راوړي وبالآخرة هم یوقنون په آخرت باندې چې کوم عمل کوي په زړه کې دغه خبره موجود وي چې یاره قیامت په ورځ به الله رب العالمین ما نه د دې باره کې به تپوس کوي دغه متقي صفات دي زما محترمو دغه اعمال چې موږ خپل زندګۍ کې راولو ایمان مضبوط کړو تقوا پیدا کړو د تقوا دا صفات په خپل ځان کې واچوو چې په آخرت ایمان راوړو خرچه وکړو د الله په لاره باندې دا جومات جوړېږي په دې جومات کې خرچه وکړو د دې د بلونو ختمولو کوشش وکړو دا مدرسه زموږ شروع ده د دې مدرسې ته د خرج دپاره خرچه وکړو دغه د متقي صفات دي زما محترم الله رب العالمین دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین زموږ په زندګۍ کې دغه اعمال واچوي چې سبا موږ کامیاب شو او کامران د الله رب العالمین مخې ته ورشو چې الله موږ نه تپوس وکړي چې انسان دا کار دې کړی او ولې دې کړی نو موږ ورته چې الله تا پیغمبر رالېږلی تا ولې دا قرآن کریم ورکړی په دې قرآن کریم کې په اوله سپاره کې د متقي صفات راغلي وو هغه ما په خپله زندګۍ کې راوستي دي الله رب العالمین موږ به ډایرکټ جنت ته بوځي الله رب العالمین دعا ده چې الله رب العالمین هغه اعمال موږ ته والي چې هغه زموږ د جنت ته تلو ذریعه وي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من سائر
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. زما محترمون په دې دنیا کې په موږ باندې چې کوم مصیبتونه تکلیفونه راځي دا مهنګایي په موږ باندې راغلې ده دا پریشانیان په موږ باندې راغلې دي د دې اصل وجه څه ده چې هغه اعمال دي چې کوم موږ په ژوندۍ کې روان کړی که چېرته موږ هغه اعمال په خپل ژوندۍ کې واچو چې کوم د الله او د الله رسول ښودلي دي نو دغه پریشانیان دغه تکالیفونه دا ورونه شي ختم شي ځکه الله رب العالمین فرمایي چې مؤمن صفت څه ده يؤمنون بالغيب چې په غیب باندې ایمان لري او یقیمون الصلاة وهم قائمون. وګوره دا جمعې موږ زما محترمو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان کله نور راختونه والا د ایمان د منبر ته خطو پورې دا ټیم الله رب العالمین پنځه حصو باندې تقسیم کړی دی. څوک چې په اوله حصه کې راځي د اوښ ثواب د قربانولو، څوک چې دویمه حصه کې راځي د غویي د قربانولو ثواب، څوک چې دریمه حصه کې راځي د چیلي د قربانولو ثواب، څوک څلورمه کې راځي د چرګ د قربانولو ثواب، څوک پنځمه کې راځي نو د انډې د قربانولو ثواب. او چې څوک د امام د منبر د خطو نه وروسته راشي هلته ملائک ولاړ د دروازه باندې نومونه لیکي چې پلانې د پلاني زوی په دې ټایم باندې راغی دومره اجر او ثواب ولیکلی شو. مونږ چې د امام د منبر د خطو نه وروسته راشو مونځ هم وکړو خطبه مو اورېدله خو لیکن هغه ملائک چې هلته دي د هغې په هغه رجسټر کې زموږ نوم راغلی نو هغه ثواب زموږ نه موږ محرومه شو. لکه یو مثال به زه درکړم یو کارخانه کې یو انسان کار کوي د کارخانې والا په دروازه باندې رجسټر ایښی دی ته چې سهار هم راځې نصحت کوې او وزیر ماښام کې نصحت کوې. یو سړی داسې دی چې هغه نه د سهار نصحت کوي او نه ماښام نصحت کوي. تاسو خپله ووایئ دا کارخانې مالک به ورته د میاشت په اخره کې تنخوا ورکړي؟ هېڅکله نه ورکوي. ولې؟ دا خو راغی کار یې وکړو ټوله میاشت ځان هم ستړی کړو خو لیکن هغه نصحت یې نه دی کړی نو هغه تنخوا ورته میلاوېږي؟ هېڅکله نه میلاوېږي. نو په کار دا دی زما محترمو موږ دا محنت دا کوشش په دې خبره باندې وکړو چې دې جمعې مانځله د امام د منبر نه خطو نه مخکې د اذان د شروع کېدو نه مخکې راشو. ټیک ده مونږ یو 10 منټه وروسته راځو که 10 منټه مخکې راشو زما محترمو نو په دې عمل باندې به الله رب العالمین زموږ دا مصیبت دا تکلیف ختم کړي. بل عمل په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډېر درود ووایو. لکه یو صحابي پیغمبر نه تپوس وکړي چې د الله رسوله زه په تا باندې ډېر درود ووایم څومره حصه درود د ورځې په تا باندې ووایم؟ پیغمبر ورته وویل څومره چې ستا خوښه وي. او صحابي تپوس وکړي چې د الله رسوله درېیمه حصه وایي که چېرته زیات شي وایي نیمه حصه وایي که چېرته زیات شي وایي که 3 حصې وایي که چېرته زیات شي وایي ټوله ورځ په تا باندې درود ووایم. پیغمبر ورته وویل چې په دغه درود ویلو باندې الله رب العالمین ستا ګناهونه به معاف کړي ستا پریشانیانې ستا تکلیفونه به ختم کړي. خو کم درود نن سبا موږ ډېر درودونه جوړ کړي دي زما محترمو د دې نه ځان وساتئ. هغه درود چې کوم په موږ په مانځه کې وایو چې اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یو فائدہ دا ده ګناه معاف کېږي غمونه پریشانیانې ختمېږي. په یو ځل درود ویلو باندې الله رب العالمین 10 درجات د انسان څه کوي اوچتوي. دویم عمل زما محترمو د دې قرآن کریم تلاوت په دې باندې یو حرف باندې الله 10 نیکیانې ورکوي.
وإذا دانين جالس لامين من يو حرف بلکې الف حرف ولام حرف وميم حرف چې په ورځ کې موږ یو سپاره تلاوت کوو هر منځل بعد صرف یو باندې یا دوه باندې تلاوت کوو نو پنځه منځلو کې یو سپاره ختموي زما محترم دې عمل سره یو الله رب العالمین لسنه کېانې په یو حرف باندې ورکوي بل زمونږ پریشانیانې تکلیفونه مصیبتونه پرې ختمېږي او زمونږ زندګي به په خوشحاله تېرېږي لکه الله رب العالمین فرمایي چې من عمل صالحا فلنفسه کوم انسان چې نیک عمل کوي نو څه وایي الله فلنحيينه حیاة طیبه موږ د هغې ژوند څه کړو ښایسته کړو عمل صالح څه شی دی درود شریف ویل دي د قرآن کریم تلاوت کول دي منزله وختي راتلل دي هغه اعمال چې کوم موږ ته الله د الله رسول ښودلي دي او چې کله موږ د دې انحراف کوو په دې باندې نه ورځو نو الله څه فرمایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معيشة ضنكا څوک چې زما د دې قرآن نه اعراض کوي د دې درودو نه اعراض کوي د دې تقوا او د ایمان نه اعراض کوي هغه اعمال چې الله او د الله رسول ښودلي د هغې نه اعراض کوي نو الله څه وایي فإن له معيشة ضنكا د دې انسان ژوند څه تنګ وي یاره دا زړه مې ډېر تنګ دی په دې کلي کې مې دا زړه ډېر تنګ دی زړه مې غواړي چې بهر وځمه زړه مې غواړي چې کلاوځي ته لاړ شم ولې موږ ته الله او د الله رسول او احکامات او تابعداري پرېښې ده ځکه الله زموږ زندګي څه کړې ده تنګ کړې ده الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او هغه اعمال دې الله زموږ نه والي چې زموږ دا ژوند په هغې سره شي پراخه شي کلاو شي مشکلات او پریشانیانې زموږ نه ختم شي او دغه اعمال چې کوم ما بیان کړ په دې باندې نن به انشاءالله عمل شروع کړو چې الله زموږ زندګي منور کړي الله رب العالمین نه دعا ده چې الله دې د عمل کولو توفیق راکړي الله دې زموږ پریشانیانې ختم کړي الله دې زموږ بیمارانو ته شفای کامله عاجله ورکړي الله رب العالمین چې کوم زموږ مشران زموږ خپلوان وفات شوي دي د هغو دې قبر منور کړي هغو ته دې اوچت درجات بلند کړي جنة الفردوس کې اعلی مقام دې رب العالمین هغو ته ورکړي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صفونا برحمتك مسلمين